أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دا سورہ آل عمران دے او آیات نمبر دے 18. شهید اللہ گواہی کړي د الله تعالی انه لا اله الا هو چې نشته حقدار د بندګۍ سیوا د اغنا والملائکتو او ملائکو هم کړل دا گواہی و اولو العلم او خاوندانو د علم هم دا گواہی کړل قائما په داسې حال کې چې ولاړ دی بالقسط په انصاف لا اله نشته د حقدار د بندګۍ الا هو سوا د اغنا العزیزو چې غالب دی الحکیم او حکمتونو والده. دې آیات د مخکې سره ربط هغه دا دی چې مخکې صفات د اولو العلم ذکر کړه د راسخین په علم صفات الله تعالی ذکر کړه نو وس په توحید باندې د هغوی شهادت ذکر کيو دغه اولو العلم شهادت ذکر کوي په توحید باندې. د دې آیات مقصد دا دی چې په دې آیات کې دعوت توحید ده توحید دعوه او الله تعالی په هغې باندې دلایل چې دی نو ذکر کوي او په هغې باندې ګواهان پیش کړي 3 قسمه ګواهان او رد دی په کافرو رد دی په یهودو په نسواراو باندې چې دیو د الله تعالی سره شریکان چې دینو جوړ کړلی. د دې آیات شان نزول هغه دا دی چې 2 یهودیانو علماو ملیانو د یهودو د مدینې په دې لاره باندې تېرېدله نو دی وویله چې دا علاقه داسې ښکاري چې دلته به آخرنی پیغمبر چې دی نو پیدا کیږي د دې علاقې نه یې پته لګي نو دیو مدینې ته راندن نه شو چې رادن نه شو نو د خلکو نه تپوس وکړو نو خلکو ورته وویله او چې دلته یو سړی دی او د پیغمبرۍ دعوې کړله چې زه پیغمبر یم نو دیو وویله چې مونږ ته وښایي نو دیو چې کله نبی علیہ السلام ولیدلو نو دیو چې په تورات کې او په انجیل کې د نبی علیہ السلام کم صفات ویلیو نو هغه ټول د دیو مخې ته راله چې دا خو واقعي هغه پیغمبر دی نو راله یې تپوس یې وکړو وایي ته پیغمبر یې وایي آو زه پیغمبر یم بیا یې ورته وویله وایي ته احمد یې نبي علیہ السلام وویله وایي زه احمدم یم او زه محمد هم یم صلی الله علیه وسلم نو بیا دې وویله چې موږ به یو تپوس کوو ستانه که تا موږ ته صحیح جواب راکو نو موږ به چې دی نو ایمان راوړو موږ به مسلمانان شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل چې سوال وایي تاسو سوال څه دی وایي زموږ سوال دا دی ستانه چې په قرآن کې د الله په کتاب کې د ټولو نه لوی شهادت کم یو دی لویه ګواهي کم یو ده نو الله تعالی دا آیات نازل کو په دغه ټیم کې دا نازل شو نبی علیہ السلام ورته دا آیات ویلو نو دا دوانه یهود علماو دا په هغه ټیم باندې مسلمانان شو او ایمان یې راوړو چې دا ډېره اوچته ګواهي ده الله هم کړله
ملائک هم کړله، اهل علم چې دین هم کړله. نو دا زده کا کستانه څوک تپوس وکړي په قرآن کې اعظم الشهادت کم یو دی، لویه ګواهي چې دی نو هغه کومه یوه ده، نو هغه دا آیات دی شهید الله، دا آیات دی. نو دغه کسان مسلمانان شو، ایمان راوړو. فضائل د دې آیات هغه دا دی، په مسند احمد کې حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عرفات کې دا آیات ویلو، عرفات په میدان کې. نو بیا نبی علیہ السلام د دې آیات په آخره کې وویله وانا علی ذلک من الشاهدین یا رب. ابن کثیر نقل کوي وانا علی ذلک من الشاهدین یا رب، اے پروردگارا، اے ربا، زم چې دینو گواہی کوم، زم په دې خبره باندې گواہی کوم چې دا الله بل الہ نشته ده سوا د الله نه. او ابن کثیر د اعمش رحمه الله نه نقل کيو، نو چې څوک د دې آیات تلاوت وکي، د آیات وای، نو پکار دار چې بیا دسی په اخر کې وای انا علی ذالک من الشاهدین، زم په دې باندې چې دنو گواہی کوما چې د الله نه الہ علاوه بل الہ نشته. او چې څوک دا وایو چې وانا علی ذالک من الشاهدین، نو د قیامت په ورځ به الله تعالی فرشتو ته وفرمایي چې ما د دې بندگانو سره یو عهد کړی دی، یو وعده مې ورسره کړله، او زه خپل عهد چې دی نو او وعده چې دی نو پوره کوم، او زه د دې لایق یم چې زه په ټولو کې زیات، د ټولو نه زیات عهد وعده پوره کوونکی زه یم. الله به وایي نو هغه وعده زما دا ده چې دا چا ویلي نو دا خلک جنت ته چې دی نو داخل کوي. چې څوک دا ګواهي وکړي نو هغه به الله جنت ته داخلوي. په روح المعانی کې په حواله د دیلمی نقل کړی دی حدیث د حضرت ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې کم سړی د فرض مانځه نه پس یو ځل آیات الکرسی ووایي او بیا دا آیات وایو او مخکې آیاتونه را روان دي چې هغه قل اللهم مالک الملک بغیر حساب پوری دا ووایي نو الله تعالی به د دې انسان ټول ګناهونه معاف کړي، دی له په جنت کې ځای ورکړي او د دې اویا حاجتونه پوره کړي، او کم حاجت پکې د دې انسان مغفرت ده چې مغفرت به ورته هم وکړي، دا پکې د ټولو نه کم حاجت ده. خو ابن جوزی رحمه الله او شیخ البانی ویلی چې دا حدیث کمزور دی، نور تفاسیر لیکلی دی خو دا حدیث ته کمزور دی. نو شهید الله کې دعوه ډېره لویه ده، ډېره لویه دعوه ده چې توحید دی، او گواہی پې چا کړله؟ الله تعالی پې کړله چې ډېر لوی رب دی. دعوه هم غټه ده او په دعوه باندې بیا گواهی هم چې دی نو ډېره اوچته گواهی ده. د شهیده معنی مفسرینو ذکر کړلی چې شهیده په معنی ده قاله، ویلی دی الله چې بل الہ چې دی نو هغه نشته. شهیده په معنی ده بیان هم ده، بیان کړی دی الله تعالی چې بل الہ نشته. او شهیده په معنی ده حکمه هم ده چې حکم کړی دی الله تعالی چې بل الہ نشته. او په معنی ده عالمه د پوی هم ده چې خبر ورکړی دی الله تعالی چې بل الہ نشته. او شهیده په معنی ده قضا چې فیصله کړی ده الله چې بل رب نشته. او شهیده په معنی ده گواهی، گواهی کړی ده الله تعالی چې بل الہ نشته. نو انسانانو تاسو هم گواهی وکړو چې بل الہ هغه چې دی نو نشته. او الله تعالی خپله گواهی مخکې کړله، بیا وروسته د ملایکو راوړله، او بیا یې چې دی د اولو العلم راوړله. ځکه الله تعالی مخکې کړله چې الله تعالی غني دی، بې پروا دی، بې حاجته دی. که دا مخلوقات گواهی ونه کړي نو الله وایي چې ما گواهی کړله
چې زما سره بل اله هغه چې دی نو نشته. او صرف دا کائنات او دا هر شی چې دی نو د دې خبرې گواهی کوي چې په کائناتو کې بل اله نشته، بل خالق نشته سوا د الله نه. دی ونه بوټو ته وګوره که نه یار، دا گواهی ورکوي چې بل اله نشته. دی هوا ته وګوره، دا هوا په کوم کارخانه کې تیاریږي؟ دا هوا چې نوې انسانان به ژوندي پاتې شوی نه بوه. دا زموږ مخې ته دي، دا نښې د الله د قدرتو، خو زموږ دې ته سوچ نشته. زموږ سوچ او فکر کم طرف ته ځي چې انسان یو څه شی جوړ کړي، خلکو سوچ او فکر هغې ته ځي. او زموږ مخې ته دا د الله د قدرت نښې دي او دا بار بار چې دی نو مونږ یینو. د دې نه مونږ سبق ناخلو چې په دې کې د الله د توحید نښې دي. دې ونې ته وګوره، په دې ونې کم پیپونه لګېدل دي چې هغه بر سر کې هغه پاڼه چې دی نو هغه شنه یو، د دې ځمکې نه دا اوبه راکاږي پورته خیژه یو. که دا ونه کټ کې دغه پاڼې چې دی نو ختمیږي، وچیږي. دا نري نري رګونه په دې ونه کې، دا اوبه چې دی نو هلته خیژي د ځمکې نه راکاږي. دا څوک کوي؟ دا یو رب دی، یو ذات چې دی نو هغه موجود دی. اوس تاسو وینئ دا بوټي چې دی نو پاڼې کولاوهي، نو دا د الله د قدرت دی او طاقت دی. بل څوک دا پاڼې نشي کولاوهلی. دا ونې دا بوټي دا وچ کی، دا پاڼې وریجئ، اوس طاقت ته ګوره، دا پاڼې چې دی نو دا کولاوهي، شنې پاڼې کولاو کی. په دې کې ډېرې نښې دي ګوره. نو هر شی ګواهي ورکوي په کائناتو کې چې بل اله چې دی نو هغه نشته، حقدار د بندګۍ بل نشته، لایق د عبادت بل نشته، لایق د تعظیم بل نشته سوا د الله نه، او بل لایق د محبت نشته سوا د الله نه، بل لایق د عاجزۍ نشته سوا د الله نه، بل لایق د رکوع سجدی نشته سوا د الله نه. دا ډېر اوچت آیات دی. خجی شهید الله او گواہی کړي د الله تعالی انه لا اله الا هو چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. کلمه کې هم دا ویتا لا اله الا الله، نشته بل حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. په کلمه کې څو پرز دي؟ چاته معلوم دي؟ ها وی وایا. ها او ټیک ده. او دقه دي دا یادول پکار دي. او دا یادول پکار. ډېر خلک به یو ترجمې نه راځي نه کینی، ته یې تپوس وکړې ته په کلمې کې فرض معلوم دي؟ د کلمې څو فرض دي؟ مستقیمه تا ته معلوم دي؟ په کلمې کې څو فرض دي؟ 5 پکې فرض دي وایي. نو یو دا ده چې کلمه په ژوند کې یو ځل ویل فرض دي. دویم دا ده د کلمې معنا زده کول فرض دي. دریم دا ده د کلمې د لاندې ژوند تېرول فرض دي. څلورم دا ده کلمه بل ته رسول فرض دي. او د کلمې په مفهوم باندې په معنا ځان پوهه کول فرض دي. دا 5 دي. نو دا یاد کړئ. خجی انه چې بېشکه لا اله الا هو چې نشته د حقدار د بندګۍ، معبود د بندګۍ، لایق د عبادت څوک نشته سوا د هغه نه د الله. والملائکة فرشتو هم دا گواہی کړله. وشهدوا بذلک، وشهد بذلک، څنګه چې الله گواہی کړله دغه شان دي کې ملائکو گواہی کړله. ملائکه پسې دویم نمبر ذکر راوړه چې ملائک ډېر غټ مخلوق دی او ډېر زیات دي ملائکو. نو ملائکو هم چې دی نو دا ویل دي چې بل اله نشته دی. و اولو العلم او خاوندانو د علم هم ویل دي. خاوندانو د علم د دین څوک مراد دي؟ علما د توحید دي چې په هر زمانه کې هغوی د توحید دعوت ورکړی دی او وسم چې دی نو دا دعوت ورکوي. او په دې کې اولو العلم کې انبیا مراد دي، صحابه کرام مراد دي او ټول مؤمنان
چې شهادت د توحید کوي نو په دې کې داخل دي. که ستا سره علم نشته او که ته په دې خبره باندې پوهیږې چې بل اله نشته، الله تعالی وحده لا شریک دی، نو تم په دې اولو العلم کې داخل شوې. ځکه چې دا خو دام علم دی چې سړی په دې باندې پوه شي په کائناتو کې د کائناتو بل خالق بل اله نشته دی، د بندګۍ لایق بل نشته دی، نو دا علم شو کنه. نو په دې کې تم داخل شوې چې ته دا علم او دا سبق چې تا ته چې نو معلومي. قائما په داسې حال کې چې ولاړ دي بالقسط په انصاف باندې. یو خدا د دې الله سره لګي چې الله تعالی په دې باندې چې دینو قائم ولاړ لې، مضبوط ولاړ لې، کلک دی الله تعالی په دې خبره نه چې دینو ناوړي. او دغه شان دي کې ملائک او اولو العلم اغم چې دینو په دې باندې کلک ولاړ لې، مضبوط، او د دې نه چې دینو هغه ناوړي. دا عدل او دا انصاف دی. دا د عدل خبره ده، دا د انصاف خبره ده چې ته دا ووایې چې بل اله نشته سوا د الله نه. د عدل خبره ده، د انصاف خبره ده، او دا حقیقت ده. لا اله الا هو، نشته دی بل حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. نو دا کلمې خو پکې چې دو ځله راوړه، مخکې لا اله الا الله راغې که نه، بیا یې راوړه. دا ولي وی دا اول شهادت نه دی، دا د الله تعالی سره ذکر شو. دا اول لا اله الا الله د الله سره ذکر شو، او دا دویم لا اله الا الله چې راغې نو دا د ملائکو سره او د اولو العلم سره چې دی نو د دیو سره چې دی نو ذکر شو. او دویم پکې اشاره ده په تکرار، دا تکرار دی نو اشاره ده په کثرت د دې کلمې د ویلو، چې دا کلمه نه ده دا ډېره ډېره وایي. ښه، دا لوی عبادت دی، افضل کلام نه دی هغه چې دی نو لا اله الا الله ویل دی. چې څنګه یې وی نو دغه شان په دې دماغ او سوچ کې دغه مفهوم هم ځان ته راوله چې نه د بندګۍ لایق د الله نه ما سوا بل څوک شته، نه د محبت لایق بل څوک د الله نه علاوه شته، نه د تعظیم، نه د عاجزۍ، نه د رکوع د سجدې، دا صرف الله دی. چې لا اله الا الله وی نو په ذهن کې چې دی نو دا راوله. العزیزو چې دغه الله چې دی نو غالب دی، الحکیم او دغه الله حکمتونو واله دی. نو دا صفات چې راوړه نو په دې کې هم چې دی نو دلایل دي، په طریقه د دلایلو سره چې دی نو ذکر کړه دپاره توحیدی الوهیت. ګوره مشرکین وګوره دا منودو چې الله تعالی د کائناتو رب دی. ابو جهل د مشرکینو دا منودله توحید ربوبیت هغوی منلو، او توحید الوهیت نه منودو. توحید الوهیت دی ته وایي چې بندگی به صرف د الله کیږي. پیغمبران د دې توحید دپاره راغلي. په دې هر سړی پوهېږي چې کائنات دا هر څه چې دی نو الله پیدا کړلی، او خلکو د الله سره شرک پسې یې کړی دی په توحید الوهیت کې. نور مشرکینو الله منودو چې د کائناتو رب دی، خو برخداران یې ورسره جوړوله، شرک یې ورسره کولو، نور معبودان چې دی نو هغه ورسره جوړوله. نو دغه شان دي کې په عیسایانو په دې کې هم رد وشو چې عیسایانو عیسی علیه السلام چې دی نو د الله سره شریک کړی دی. نعوذ بالله، عیسی علیه السلام ته ابن الله وایي. دغه شان دي کې یهودیانو عزیر علیه السلام د الله سره چې دی نو شریک کړی دی. نو الله تعالی سره بل څوک د عبادت لایق نشته او نو سره بل څوک شریک شته. دغه الله زورور دی، غالب دی، الحکیم او حکمتونو واله دی. بس دا یو آیات پوره دی. شهید الله او گواہی کړی دا الله تعالی انه چې بشک لا اله الا هو چې نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه، والملائکتو ملائکو هم دا شهادت ورکړی دی او دا گواہی یې کړې ده، اولو العلم او خاوندانو د علم کړله. قائما قائم دی بالقسط، قائما په داسې حال کې چې ولاړ دی بالقسط په انصاف باندې. لا اله الا هو چې نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه، العزیز و غالب دی، الحکیم و حکمتونو واله دی. نو په دې شهید الله کې اشاره دلیل وحی ته
چې په وحی باندې چې دی نو دا دلیل دی او په والملائکة اولو العلم کې دې کې اشاره ده دلیل نقلی ته دلیل نقلی دی چې ملائکو او اولو العلم خاوندان د علم چې څوک پوه دي په دنیا کې هغوی هم دا ګواهي کړله چې د الله سره بل اله نشته او قائما بالقسط اشاره ده دلیل عقلی ته عقلی دلیل دا ده چې په دې خبره باندې خلک مضبوط ولاړل او دا د انصاف خبره ده دا د عدل خبره ده چې د الله تعالی سره څوک شریک چې دی نو هغه نشته وایي جي یو کسو برخانه ووایه